نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب، انتهایی پاورفل، انتهایی بهترینه وظیفه ده. محترمو مسلمانانو خویندرونو، نن زمونږ وظیفه ده د یا ربنا. ای زمونږه ربه، لرې څومره فضایل دي، لرې څومره برکات دي. د دوانو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته ذکر کړی دي. محترم مسلمانانو خویندرونو، څوک چې په خپله دعا کې یا ربنا او په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې دعا کوي، الله پاک به د انسان د هر هغه څه ورکړي د کوم څه تمنا چې د انسان کوي. د هر هغه څیز نه الله پاک د انسان منې کې د انسان ته نه ورکوي چې کوم څیزه د انسان محترم او مشکلاتو کې راګیری، پریشانو کې راګیری، په تکالیفو کې راګیری. نو لنډه خبر دا شوله چې څومره حاجات دې راوسته پوره کېږي او څومره مشکلات دې راوسته نه به ختمېږي. الله پاک د خزانو نه به تا ته ورکړه کېږي. دومره بهترین کلمات دي او دومره بهترین او دومره ډېر زیات ناشنا الفاظ دي. محترم کوشش وکړو چې په ژوند کې یا ربنا د ختم د خامخا مونږ وکړو، ځکه چې الله پاک زمونږ او ستاسو دعاګانې را قبلوي. که د چا دعاګانې نه قبلېږي، په کار دی وله چې یا ربنا په دې طریقې سره دعا وکړي. محترم انشاءالله الله پاک به در دعا لازمن دا به قبلوي. نو بیا محترمو د یا ربنا ختم دی نه تاسو یې پیره وکئ او بیا د هغې نه بعد تاسو به د دې یو قسم عاملان ساز شئ. نو بیا به د هغې نه بعد تاسو یا ربنا روزانه د 15 پیره کو تاسو وایئ او د هغې نه بعد تاسو بیا دعا کوئ، نو ستاسو دعا به لازما قبلېږي. کوم څیز تاسو غواړئ هغه څیز به الله پاک تاسو له درکوي. د کوم څیز نه پناه غواړئ، د کوم څیز نه یریږئ، دغه څیز نه الله پاک تاسو له پناه درکوي او دغه څیز به تاسو نه لرې محترمو دا وتښتي. نو ډیره زیاته انتهایی او ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. محترمه د دې سره سره بله یو وظیفه ده، هم ډیره زیاته عظیم شانه ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره ناستی و، یو صحابي یو مریض دم کو د قرآن مجید یو څو آیتونه په هغه باندې تلاوت کړل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پلانکیه دا کم آیتونه په دې سړي باندې تلاوت کړل؟ نو هغه ورته د سورة المؤمنون آخري چې کوم 4 یا 5 آیتونه دي، فحسبتم انما خلقناکم عبثا، دغه آیتونه ورته ورښودل. د آیتونه نو بیا د دوانو جهانو سردار مبارک وفرمایل که دا آیتونه په غر باندې څوک ولولي، الله پاک به غر دا به ریزه ریزه کي. دومره ناشنا او دومره عجیب آیتونه. نو که په کور کې بیماران یې، مشران بیماران یې، په خپله تاسو بیماران یې، ماشومان بیماران یې، نو د سورة المؤمنون د آیتونه دغه 4 آیتونه اخري افحسبتم انما خلقناکم عبثا تر اخر پورې دا انشاءالله العزیز الله پاک به ته ډېره زیاته شفا دا ورکوي، ځکه د دوانو جهانو سردار د خولې کلمات دي او سره د قرآن مجید بهترین او ناشنا آیتونه دي. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده یا ربنا، یا ربنا وظیفه ده یا ربنا. ای زمونږ ربه، ای زمونږ ربه، ای زمونږ ربه. فرمایي د چا دعاګانې نه قبلېږي، هغه د دعا په یا ربنا سره وکړي. ربنا ای زمونږ ربه، یا ربنا ای زمونږ ربه. فرمایي حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی څه غواړي د الله پاک نه دعا یې نه قبلېږي، 15 پیرې دي یا ربنا ووایي. یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا. او بیا د هغې نه بعد چې څه دعا کوي، څه سوال کوي، دا به انشاءالله العزیز دا به قبلېږي. یاد ساتئ محترمو، تاسو لومبې یا ربنا ځان ته پوه کړئ. دا تاسو 1100 پیرې ووایئ. یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا. په طریقه باندې کله پوه شو، بیا د هغې نه بعد روزانه 15 پیرې وایه. کله هم دعا کې 15 پیرې یا ربنا وایه، ته تماشه کوه چې ستا دعا ستا سوال دا قبلېږي یا نه قبلېږي. تماشه کوه چې ته څنګه ته
ستا داسې مشکلات دي ناممکن نه پوره کیږي تماشه که پوره کیږي بس ځکه زما الفاظ نه دي ها د دوانو جهانو سردار مبارک الفاظ دي او یا ربنا ته چې کله اواز کې پلار ته یا مور ته اواز کې مورې یا څوک د امي وي څوک سوی نو اواز کې اواز ودر کېدله بالکل ودر کېدله پلار ته اواز کې اواز ودر کوي بالکل ودر کوي ها که ډېر هم درنه ناراضه یې ډېر هم خفه خو چې لږ راټینګې کړي نو خامخا به ته اواز کوي څه چل دی څه وی نو دغه رنګې الله پاک ته یا ربنا ای زمونږ ربه انشاءالله لازمن به زمونږ ستاسو محترمو حاجتونه پوره کوي مشکلات به ختموي نو کوشش وکړئ چې یا ربنا د وظیفه د ژوند معمول سازه کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته